زه په 3000 روپۍ باندې څنګه ملک ته لاړ شم؟ ما خو چې کوم د ځوانۍ عمر هغه خو ما دلته کې تباه او برباد شو. زه اوس په 30,000 پرېږدم او په 3000 باندې زه خپل وطن ته لاړ شم. دا زمونږ د ایمبسی خبرې دي او دا زمونږ د ایمبسی انصاف دی چې موږ سره کېږي. بله دلته کې موږ ته د سړیتوب په نظر باندې نه کتلی کېږي. زمونږ سیدکو موږ سره چې کومه ده سیدکو کمپني ده، سیدکو بلډینګونه جوړوي، دا موږ سره ظلم زیاتې کوي. کله وایي د لږو پیسو والا راوباسي، کله وایي ستا پیسې ډېرې دي، کله یو خبره کله بله خبره، دا چل ول موږ سره کوي. نو موږ خپل حکومت ته دا درخواست کوو چې زمونږ د مطلب دا زمونږ فریاد دا زمونږ کوم دغه چې کوم دی دا واوري او موږ سره د انصاف وکړی شي. کله دې ایمبسی کوم سفیري کوم دغه هغه ته خواست وکړي چې موږ سره دلته کې انصاف وشي، موږ ته خپل حق میلاو شي. لکه پاکستان سفارتخانې ته دلته چې کوم دی هغه دې دغه وکړي، لکه د انډیا په سفارتخانه را هغوی د خپل لیبر تپوس کوي، د بنګلادیش سفارتخانې والا هغوی د خپل لیبر تپوس کوي. زموږ پاکستان سفارتخانه دې ته وایي، دلته د سفارتخانه وایي، هلته لکه موږ ورته داسې یو دغه ووایو چې د ایمبسی شوه او دغه دې څه ته کېنولي دي، دې لپاره کېنولي چې لیبر شناختي کارت کې پرابلم وي، ویزا کې پرابلم وي، یا په پاسپورټ کې پرابلم راشي، دا ولا دغه کول غواړي، صحیح کول غواړي. بله چې د په لیبر باندې څه تکلیف وي یا ورته څه مشکلات وي اول حل کوي. زمونږ حکومت ته دا درخواست دی پاکستان حکومت ته چې زمونږ تپوس دې وشي چې وایي مونږ یو کال وشو، یو نیم کال یو کال وشو زمونږ چې مونږ دغسې ناست شو، اخر مونږ به دلته څه کوو. ځینې یو سړی په جیل کې په هغه باندې سزای موت وخوري، ابه دومره تنګ او پریشانه دغه نه لکه مونږ چې څونه زمونږ د حق به څوک تپوس کوي. چې مونږ شرطې ته لاړ شو، لیبر کورټ ته لاړ شو، هغې ووایي چې وایي تاسو به دغه کې تپوس وکړئ، تاسو خپل سفارتخانې ته راشئ. مونږ سفارتخانې ته لاړ شو، هغوی پیسې والي، پیسې خوري، زمونږ څوک تپوس نه کوي. راغلي وو تماشه زمونږ هر څه حالات او بیا هم زمونږ تپوس نه کړی. ولې اخر زمونږ د پاکستان نه وي، پاکستان کې زمونږ حق نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دلته ابوظهبي کې پاتې کېږو. ابوظهبي کې جزیره دی او جزیره جیلان کیم دی. په جیلان کیم کې د پاکستانی تقریبا 600 کسان دي د سیدکو د کمپنۍ. موږ ته دلته د هر څیز تکلیف دی. یو کال تقریبا زمونږ وشو، ایمبسی زمونږ خبره نه اوري. که ایمبسی لور شو هغه وایي چې به صبر وکړئ. یو کال هم تقریبا وشو، یو سړی هم زمونږ خبره نه اوري. هرتال نشو کولی، شرطه هم راځي، فوج هم راځي، هر څه کوي او هر څه د ارباب په سیټ دي، پیسې خوري او زمونږ خبره څوک نه اوري. موږ د پاکستان د حکومت نه صرف دا دغه کوو چې زمونږ دلته دغه وشي او پوښتنه دې وشي، د ایمبسی والا ته دې اډر وشي او خپل حق ته موږ لراشي، موږ چې خپل وطن ته درشو. ځکه چې موږ ته دلته ډېر تکلیف دی. د چا پکې بچي مړه شو، د چا پکې مور پلار مړه شو، د چا په څه سخته ده څه سخته ده، څوک پکې بیماران دي، نه څوک ډاکټر له تلی شي، که د ګیټ نه بار وځي ویزې هم ختمې دي، شرطه هم چوتۍ، او که نه داسې نو به یې موږ ته ډېره ګرانه ده. پیسې هم نه راکوي او تقریبا یو کال وشو، کله یو ټیم خوړلي یو ټیم نه خوړلي او نورې مسلې هم راته زیاتې دي. عمران خان ته زموږ دا اپیل دی چې موږ ته دې هر څنګه چې زمونږ تپوس دې وشي خو چې موږ د دې ځای نه دروځو، موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دا ځای اته میاشتې لاس میاشتې وشوې چې ناست یو بېروزګاره، ما بله ځای پیسې وطن نه خرچې پر راغوښتې دي. زه ووایم موږ ته ډېر دغه زموږ حکومت په کار دی چې ښه غور دغه سره غور وکړي. زه ووایم زموږ خو ته خو ډېر دې چې تکلیف دی. بس جیل نه جیل دی چې دغه نه بار نه شوم ته ځکه چې ایزې ختمې دي او دغه موږ خو ډېر زه ووایم دا مشکل شو. موږ ته خپل حق زه ووایم میلاو شي. د موږ حکومت په کار دی چې دا دې چې ښه غور وکړي. زه ووایم دا دې باندې موږ ډېر پریشان یو. زه ووایم بس خراب شوي یو ډېر. زه ووایم رښتیا خبره ده چې وطن سوچونه شي دي چې دا زه ووایم اته نه لاس میاشتې وشوې، موږ ته ډېر دغه تکلیف ته ډېر دغه ډېر کړاو شي. السلام علیکم. دا څنګه چې تاسو زموږ د ملګرو نه دا خبرې واورېدې چې موږ ته انتهایي مشکلات دي دلته کې او زموږ د پرسان کور والا زموږ د تپوس کور والا څوک نشته دی. خلک اوږې تږی دی، زموږ څوک سپورټ نه کوي. موږ ته انتهایي مشکلات دي او نور خو بس تاسو ته څه نه وایم، خو تاسو موږ دپاره دعا کوئ چې موږ الله د دې بحران نه خلاص کړي او موږ حکومت ته خواست کوو چې زموږ دا مشکلات چې کوم دي دا زیر غور دي شي او موږ د باره کې یو بهتر لار اختیار کړی شي. او ریکویسټ کوو موږ خپل ایمبسی ته او موږ لیبر کورټ ته د زموږ ریکویسټ وکړی شي چې زموږ دا ځان خلاص کړي. آمین.